اتفاق د ګوره د جناب ابو ایوب انصاري کور دوه چته دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی د الله رسول په دې بر چت باندې تاسو آرام وکئ، لاندې چت کې به زه سملمه ځکه چې تاسو چت ښیئ زه لاندې ښیمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې داسې چل دی زما میلمانه کېږي، زما خواله خلک راځي، زه جومات ته بار بار راوځم، لہذا زه به په لاندې چت کې سملم، ته بره خپل ماشومان بوځه. اخر داسې وشوله ابو ایوب انصاري رضی الله عنه خپل ماشومان بره چت ته وخېجول. اولنۍ شپه ده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره کې اولنۍ شپه ده په خپل ماماګانو په محله کې چې کله شپه شوله ابو ایوب انصاري خپل بچي دویم چت باندې کېنولی دي چې سم لاستلو کله وده کېدل فورن راپاڅېدو، بچي راپاڅول، ورته وایي دا خو ډېره غټه بېادبي ګستاخي ده چې نبي علیه صلات وسلام لاندې ملاست دی او موږ پې د پاسه په چت باندې یو او دا خپل بچي داسې یو ګوټ کې سمله وکېنول او د سهاره پورې یخ ناست دي او سهار چې راکوښه یا رسول الله موږ بېګا خوب نه دی کړی، ما بچیانو سترګې نه دي پټې کړي، د الله رسول ته په دویم چت کې پاتې کېږي، موږ به په لاندې چت کې پاتې کېږو. نبي علیه صلات وسلام د هغه جذبې ته وکتل، دعا ورته کوي او د هغې نه پس ابو ایوب انصاري رضی الله عنه چې کله په کور کې خوراک پخوي او کم خوراک چې ډېر مزیدار دی هغه نبي علیه صلات وسلام له لیږي او خپل غلام ته څه وایي ګوره چې تا کله د خوراک نبي علیه السلام له ویوړو په کم چې دا لوښی پیغمبر علیه صلات وسلام څنګه په کم ځای باندې ونیو او ما ته ښیې چې په هغې د خپل لاس زکېدمه، بیا به د جام ته ګوري چې نبي علیه صلات وسلام په کم ځای باندې خپلې شونډې ښودلې دي، ما ته به یې ښیې چې کله به یې لوښی ویوړو په کم ځای به چې نبي علیه السلام نیولی و په کم ځای به یې چخله ښودلې وه. ابو ایوب انصاري پکې لوښي کې سامان خوراک راواغستو، شملې له سیبې راواغستله، اوبه به راواغستلې، پقه ځای باندې به یې ونیو او پقه ځای باندې به یې خوله کېښودله. ویل په دې زما جانان او زما حبیب په خوله ښودلې ده، په دې زما حبیب لاسو کې دا جام نیولی دی، داسې محبت و. یو ورځ وایي داسې وشوله ابو ایوب انصاري خوراک پوخ کو او نبي علیه صلات وسلام له یې ولېږو. نبي علیه صلات وسلام چې کله هغه غلام او خادم کله خوراک ویوړو په هغې کې اوږه وه، نبي علیه صلات وسلام به اوږې مولۍ پیاز به نه خوړل ځکه د خولې نه بوی ځي، فرشتې د هغې نه نفرت کوي، نو خوراک یې واپس راولېږو. ابو ایوب انصاري چې کله خوراک وکتو وی ولې وی نبي علیه صلات وسلام واپس راولېږو، سیده پسې وختو و یا رسول الله خوراک خراب و ولې م خوراک ونه کو؟ هغه ورته وایي چې ابو ایوب خوراک بالکل برابر دی خو اوږه پکې ده زه اوږه نه خورمه. ابو ایوب انصاري ویل چې نبي علیه صلات وسلام اوږه نه خوري د مرګه پورې به اوږه نه خورمه. نبي علیه صلات وسلام په وجه باندې ابو ایوب اوږه پرېښودلې ده. اگر چې نبي علیه السلام اجازت ورکړی و چې اوږه اومه مه خورئ تاسو، پیاز اومه مه خورئ، خو چې کله ترې تړکه وکړئ خوړی شئ. ابو ایوب انصاري د تړکې باوجود هغه پیاز او هغه اوږې پرېښودلې. دا د نبي علیه السلام د صحابه کرامو محبت دی. یو صحابیه ده ام عطیه قرظي رضی الله عنها، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په مدینه کې به د دې ام عطیې کره تلو، مشره زنانه وه. نبي علیه صلات وسلام یو ورځې د ام عطیې کله لاړو. حضرت ام عطیه رضی الله عنها بوډۍ مشره ښځه ده، د اوړي موسم دی او نبي علیه صلات وسلام په دې آخر عمر کې داسې د وجود نه مغټ شوی و. کله چې نبي علیه صلات وسلام لاړو غرمې ټیم دی، داسې یو موږ ته انډیری وایو چټایي کم چې د دې میزري نه جوړي، نبي علیه صلات وسلام ته ویل په دې باندې آرام وکړئ. نبي علیه السلام چې په هغې باندې ناست و کله چې راپاسېدو ډېره ګرمي وه، د نبي علیه صلات وسلام د بدن مبارک خوله په هغې چټایي باندې په انډیري باندې لګېدلې وه. وایي ام عطیې چې کله وکتل چې د نبي علیه صلات وسلام خوله په انډیري باندې لګېدلې ده، په منډه منډه باندې لاړله، یو د عطرو شیشې خالي کړله او راغله په زور زور باندې په هغې چټایي پسې د خپلې شیشه مږي. نبي علیه السلام ام عطیې څه کې؟ او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا د بدن خوله په دې انډیري باندې لګېدلې ده، دا خوله را جمع کوم د دې عطرو سه میلاوهم، زما د الله په ذات باندې قسمي چې ستا د بدن خوله دا د مشکو د عنبرو نه ډېره زیاته مزیداره ده، زه د عطرو سه میلاوهم. دا د صحابه کرامو بیا محبت د نبي علیه صلات وسلام دی. نبی علیه صلات وسلام غرمه ده مخامخ داسې دیوال ته مشک لګېدلی دی، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دیوال ته ودرېدو او د مشک دا خولې کولاو کړله، ګلاس لوښی نشته او د دې مشک نه دقه شانې په دې خوله باندې اوبه وڅکلې. کله چې خوله بنده کړله ام عطیې چړکۍ راواغستله او ورغلله او دا خولې ته کټ کړله. نبي علیه السلام ورته ام عطیې څه کې؟ و یا رسول الله په دې باندې تا خوله لګولې ده، زه ویم چې بل څوک په دې باندې خوله کېنې دي، زه د ځان سره سنبالومه چې زما سره پرته وي. دا د صحابه کرامو بیا محبت د نبي علیه صلات وسلام څه دی؟ دا حقیقي محبت و. دې ټیم ختم دی، خبره ختمومه. د رسول الله مبارک یو بله صحابي د ام ایمن رضی الله عنها، نبي علیه صلات وسلام چې کله په آخر عمر کې ډېر کمزوری شو، دا سپینګري مشران ناست دي، خلک واړه بول بیا نشي ټینګولی، نو نبي علیه السلام به د شپې د ځان سره داسې لوښی ښودی او په هغې کې به یې واړه بول وکړل او سارې به بیا هغه ګزارل. نبي علیه صلات وسلام سحر دی، د ماښام نه په دې لوښو کې بول پراته دي واړه،
یو زنانه راله ام ایمن رضی الله عنها نبی علیہ السلام باندې سلام واچوي سلام تپوس در راغلی ما نبی علیہ السلام ته وی ام ایمن دا لوخه والا بار واچو خالی کبه راوړه د کټ لاندې کېدوا کله چې ام ایمن بهر وتله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بول لوخه واغستو او چې بهر لاړه زره بیر ترانه نه وتله نبی علیہ السلام ورته ام ایمن ما خو ته لګلې چې بهر د لوخه وېسا تا چرته خالی کو هغه ورته د الله رسول په خپل خېټه کې می خالی کو ما وسکلی هغه میتیاز بول می وسکل رسول الله ته فرمایي چې د نن نه پس بستا خېټه نه خرابېږي نن نه پس بستا په خېټه کې تکلیف نه راځي دا صحابه کرام دي دا د صحابه کرامو د محبت او د عشق دا واقعات دا که د سحر پورې مزه بیانوم دا نه ختمیږي و دې پیغمبر دا خلک یې څنګه تیار کړل یو داسې موقع داسې خلک یې تیار کړل ابو بکر عمر عثمان علي طلحه زبیر سعد او سعید عبد الرحمن او زبیر او عبد الله رضوان الله تعالی اجمعین داسې خلک یې تیار کړل د نبی علیہ السلام سره یو ابوبکر دی یو عمر دی یو عثمان دی رضی الله عنهم د احد په غر باندې روان دي او په دې ټیم کې د احد په غر باندې زلزله راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احد غر ته وی امسک یا احد اثبت یا احد احد په ځای باندې ودرېږه وی تا ته پته نشته ستا په ملا باندې څوک ولاړ دي وی فإن علیک نبیا وصدیقا وشهیدین وی ستا په ملا یو پیغمبر ولاړ دی یو دی په ملا ابو بکر ولاړ دی دو دی په ملا شهیدان ولاړ دي عمر او عثمان دی په شا باندې ولاړ دي د نن هینه پورې احد په غر باندې زلزله نه راغلې داسې پاک خلک چا پیدا کړل دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کړل عمر فاروق داسې سړی نبی علیہ السلام پیدا کو عمر ته رسول الله فرمایي رضی الله عنه وی عمر ته چې په کوم لار باندې روانې شیطان تعالی مخامخ نشي راتللی ایو وخت کې ورته عمره وی که زمانه پس پیغمبر راتله ته به د الله پیغمبر یې خو زمانه پس پیغمبر نشي راتللی داسې خلک چا تیار کړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د پیغمبرانو نه پس چې جنت ته اول څوک نه نوځي دا به زما د امت ابو بکر صدیق بیا به عمر زی بیا به عثمان زی بیا به علی زی بیا به طلحه زی بیا به عبدالرحمن زی بیا به زبیر زی بیا به سعد زی بیا به سعید زی 10 مبشر بالجنه دا صحابه کرام چا جوړ کړل دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوړ کړل په دې وجبانه دې تسیرت النبی صلی الله علیه وسلم وی او ما خو صرف هغه مکی دور بیان کو سنه مدنی دور یہ دوران کې د نبی علیہ السلام سیرت خود مر لوی دی د اسلامي میشن د پاره د اسلام د میشن د تکمیل لپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام 27 جنگونو کې ساغسته دا شپږ 50 نبی علیہ الصلوۃ والسلام لخر لګلی دي په لس کال کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې اتیا غزوات کړی دي او کله چې نبی علیہ السلام پات کېدو نو میشن ناکام نه وو بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کامیاب میشن پرې خودو او دنیا باندې اسلام جنډه ولګوله او دا غي نه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف ویوړو په دې غرض باندې یو من خبره ختمو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا تشریف ویوړو یو خبره وی ول فضل ما شهدت به الاعداء د امریکای یو عیسائی دی رائټر ډاکټر مایکل ایچ هارت دا غنوم دی مایکل ایچ هارت هغه یو وخت یو کتاب لیکل دی د 100 انفلوئنشل پرسنز ان د هیستوري په دې نوم باندې کتاب لیکل دی د دنیا سل هغه کسان چې په خلکو باندې اثر کړی دی د سلو کسانو ډیټا چې راجمع کړله نو په هغې کې اول نوم د جناب محمد رسول الله مبارک ولیکو عیسائی دی په خپله باندې عیسی علیه السلام تابعدار دی د نبی علیه السلام نوم لیکي ولې و ځکه یتیم ماشوم د عربو معاشره کې راوچت شو او په خپل ژوند کې خپل میشن کامیاب کو د هغې نه پس د دنیا تشریف یې وړو